बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू په دې هیله چې روغ جوړ به یو ځل بیا تاسو ټول د پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي افیشل یوټیوب چینل د پراتګ باندې خوش آمدید هرکله دوستانو مونږ الریډي چې کومه د انوال ایگزام د سپیشلی د اس اس سی چې کومه انوال ایگزام شوه دی په دې کې بیا د فزکس چې کومه پرچې شوه دی پرچې انتهایی انټرېسټینګ او انتهایی اسانه وي دا خبره زه بار کومه چې ما تاسو ته په کلاس کې ویلو هغه سټوډنټس چې موږ سره فزیکلی دا کلاسز اټینډ کړي دي په پرایم کیریئر کوچینګ اکیډمي شیرینګل کې باقاعده تور باندې هغه ته موږ دا ویلیو چې یاد وساتئ چې کچېری تاسو د گایډونو په تمه باندې ناسې تاسو د پاکټونو په تمه باندې ناسې چې کوم یو لعنت د یو ناسور دی په معاشره کې نو دا د خپل ذهن نه بیخي وباسئ او دا ثابت شو چې کومه پرچه راغلی وا کغه ام سی کیوز بیسټ سیکشن او یا پرچاوا یا دا غشان کما ډیسکرپټیو پارت یا تاسو ورته ویل سیکشن بی او ډی چې کومه د پرچې راغلیو نو یاد وساتئ چې دا بالکل پیورلی کنسپچوال بیسډ د څه وګڼئ چې تقریبا 70% دا کنسپچوال بیسډ اس قسمه صدا سي پالاسانه پکې چې چا سټډي نه ونه یو نقل مغوسي نه دی کړي او بیا دا خبره چې چا دا خبره زه بار کوم چې چا د ارتفیشل انټيليجنس نه یا د چیټ جی پی ټی په ترو باندې غو باقاعده ځان لا پرچا کې زکه چې عموما زموږ په پښتونخوا کې سیستم د سیده چې د بد مرغه انتهایی خراب دی نو سټوډنټس به نقل کړي د سینې چې نقل به نه کړي خو کوم څه چې لیکلي دي هغه هم غلط لیکلي دي او ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې په ریزلټ کې به د دې پته تاسو ته ولګي چې کوم ځای کې تاسو میسټیکس کړي دي سپیشلی هغه سټوډنټس چې چا خپل سټډي سیریز اغستې ده او باقاعده تور باندې مونږ چې خپل اکیډمي کې کما درې کیټس یعنی کنسپټ اسسمنت ټیسټونه مونږ یې خلیو کچېری هغه کنسپټ اسسمنت ټیسټونه تاسو کتلی نو میجورټي کنسپټس میجورټي چې کومه ام سی کیوز هم د هغه نه هغه ریلیټډ راغلیو کنسپټ یو شان استعمال شوی دی یو شان فارمولا استعمال شوی ده او دغه ام سی کیوز دغه نه بالکل موږ څه کولای شو چې د کچېری هغه موږ سټډي کړو د ام سی کیوز به موږ ته بالکل اساني نو زه د نن چې کومه د نهم کلاس پرچه شوی ده هغه ډیسکس کوو چې کومه تاسو ته الریډي په سکرین باندې مخامخ کاری او نهم کلاس پرچه ده ټیک شو په دې کې سیکشن ا چې کومه ده الریډي تاسو په نظر باندې راځي سیکشن ا چې چوز د کریکټ اپشن اوکې دا الریډي تاسو به دغه چې کومه ډیسکرپشن یا دغه کومه سټیټمنټ دی ورکړل دی دا به تاسو کتلې خو ورنه چې کومه تاسو له کوېشن درکړی چې 0.0005 can be written in scientific notation دا خو انتهایی آسان دی او هله دې دا به تاسو ټول صحیح کړی چې 0.0005 ټیک شو کچېری دا تاسو په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکئ نو تاسو مې ویلي دي چې کچېری دا ډیسیمل تاسو د لیفت سایډ نه رائٹ سائड ته وړي نو پاور اف 10 بس لګي پاور اف 10 به نیگیټیو دا برازي خبر باندې پوه شوي لکه مثال په تور باندې زدا لیکل شم چې 5 ملټیپلایډ بای 10 پاور 1 2 3 4 ماینس 4 زه زدا لیکل شم چې کوم تاسو سره په اپشن کې بالکل دا موجود دی او تاسو ته ښکاری هم چې کوم 5 ملټیپلایډ بای 10 پاور ماینس 4 دی دا تاسو په اپشن کې ښکاری ځکه چې دا ساينټیفیک نوټیشن دی او دا تاسو په فرست چپټر کې الریډي په دې باندې خبرې کړې دي چې کومه فزیکل کوانټیټیز اینڈ میجرمنټس تاسو ویلې دي دا کنسپټ الته تاسو پیژندلې ده ټیک ده خاجي د دې نه پس چې کومه ده دویم نمبر چې کوم سی کیوز تاسو په نظر باندې راځي چې د ډیسټنس ټایم گراف سټریټ لاین یعنی پیرالل ټو د ټایم اکسس ګوره ډیسټنس ټایم گراف ده او دلته چې کومه دا د سټریټ لاین پیرالل ټو ایکس اکسس دا دی اوکې دیس شوز دیٹ آبجیکټ از لکه لیټ سپوز تاسو ته وایم چې دا ما سره چې کومه دلته لیټ سپوز چې دا ما سره وای اکسس دی دا ما سره ایکس اکسس دی ټیک شو دا وای اکسس دی ټیک شو په دې اکسس باندې ما سره واغس ټایم واغس په دې باندې ما ډیسټنس واغستو او دلته چې کومه ما سره گراف دی هغه څه دی بالکل سټریټ لاین دی نه پیرالل ټو د ایکس اکسس دا دی نو چې پیرالل ټو د ایکس اکسس دی د دې مطلب دا چې ټایم کې کچېری ویریشن راځي خو ډیسټنس کې خو ویریشن نه راځي نو چې ډیسټنس د سره ویری کیږي نه نو موږ زاو چې دا باډي په کوم حالت کې دا باډي په ریسټ کې دا پس کې دا په ریسټ کې دا نو چې ریسټ کې دا نو تاسو ام سی کیوز کې کوم اپشن ورکړی دی سټیشنری دا اپشن به تاسو چرته په نظر باندې خامخا راځي نو ګورئ دلته تاسو راشي چې د ډیسټنس ټایم گراف parallel to the x axis
ओके دا तاسو په نظر باندې راځي. سو د object will be what stationary. څه شی راځي دا stationary object په کوم حالت کې دا به ولاړی. اوکې moving with uniform دا غلط دی. moving with variable speed دا غلط دی. moving with uniform acceleration دا غلط دی. اوکې دا نو هله دې د MCQs به تاسو هم دغه شان کړی دی کانسپټ هم دغه شان دی. ټیک شو. اچھا راځو MCQ نمبر 13. ټیک شو. MCQ نمبر 13 سره دی چې د فورس of 10 نیوټن څومره نیوټن فورس دی 10 نیوټن فورس دی. څومره 10 نیوټن فورس درکړی دی. ماس څومره درکړی دی 2 کیلوګرام ماس درکړی دی. ټیک ده. د ایکسلریشن پروډیوسډ ګوره فورس 10 نیوټن درکړی دی. نوٹ کې شاباش ده. فورس از هاو مچ 10 نیوټن. ټیک شو. او ماس 2 کیلوګرام درکړی دی. ماس از هاو مچ ماس 2 kg. تاسو څه معلوم کړئ ایکسلریشن معلوم کړئ. نو الریډي دلته به تاسو شی اپلای کوئ د نیوټن چې کومه سیکنډ لا ده دا به اپلای کوئ. اوکې نو سب F is equal to ma. ټیک شو. او د دې چې زره A ویلیو راوباسم سو A is equal to F divided by m. ټیک شو. فورس سره څومره دی 10 دی. ټیک شو. او ماس سره 2 کیلوګرام دی. 2 کم 2 او 5 2 10. سو ایکسلریشن تاسو سره څومره رااله 5 میټر پر سیکنډ سکوير تاسو سره ایکسلریشن رااله. اوکې نو ګورو دلته موږ سره آیا په آپشن کې موږ سره 5 ته کې نشته. نو بالکل ماته چې چا دا پرچا را لګلې ده په دې کې میجورټي MCQs بالکل ټیک دی. دا زموږ د اکیډمي سټوډنټ دی مدثر چې هغه پرچا ما سره په دې ټیم کې الریډي په سکرین باندې تاسو نه چې کوم آپشن هغه ټیک کړی دي. سو ډیفینیټلی ریلی اپریشیټډ. ان شاء الله کوشش به زموږ دای چې داسې سټوډنټس بغیر د سره نورم کوم نورم چې کومه ده دیو تکړه کو او باقاعده تور باندې په هر منچ باندې دیو سره مونږه ودرېګو. نو موږ چې په دې کې کوم MCQs تاسو ته ټوټل ښکاری نو الریډي هغه بالکل دا ټیک کړی دي او هر یو آپشن یې کړی دی دای صحیح مارک کړی دی. نو دا چې کوم MCQ په دې کې چې کومه د نیوټن سیکنډ لا ودا اپلای شوی دا نو هله دې تاسو هم دغه شان کړی. ټیک شو. اچھا راځو چې کوم سره بل MCQ دی چې a body moving with uniform velocity towards east experiences. اوس ګوره دلته کانسپټ دی یو تعالی درکړی دی چې یونیفارم ویلاسټي. یونیفارم ویلاسټي نو چې یونیفارم ویلاسټي دا نو الریډي په دې کې ایکسلریشن نشته. نو چې ایکسلریشن نشته فورس نشته. زه ته ثابتوم a moving body with uniform velocity towards east experiences net force towards نه force ولا سره شته نه net force towards west نشته جی. زیرو net force بالکل دا آپشن ټیک دی. ٹھیک شو. net force towards south هم غلط دی. نو دلته چې کوم زیرو net force دی دا آپشن ټیک دی. ولی ټیک دی سوال دا پیدا کیږي چې وای ګوره زه تاسو ته آسان د دې مثال در کوم. د دې مثال د څه دی چې کوم چې object روان دی. څه شی دی object دلته ګورئ object کومه ده object په یونیفارم ویلاسټي سره روان دی. یونیفارم او ویلاسټي سره دا روان دی. ټیک شو. یونیفارم ویلاسټي سره نو چې یونیفارم ویلاسټي سره روان دی ایکسلریشن څه شو 0 میټر پر سیکنډ سکوير شو. اوس اکارډینګ ټو نیوټن سیکنډ لا नेट फोर्स मात्र सा बराबर दे ma बराबर दे ना नो द ऑब्जेक्ट पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी सर रवान दे इट मींस दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन. सो इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन आई विल पुट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. हाँ नो चीज़ दलता पुट कमा चे f इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन ता 0 पुट कब. सो ता सर f इज इक्वल टू m0 ज़ार 0 न्यूटन. फोर्स असा से शो 0 न्यूटन दा से शो दा बराबर शो. खबर बांधे और ऐसे दाई नो द दे मतलब दा दे चिकचरी यो बॉडी पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी सरा रवाना दा. इट मींस दैट देयर विल बी नो एक्सेलरेशन. सो इफ देयर इज नो एक्सेलरेशन सो द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0. क्लियर. ओके नو هله دا چې تاسو هم د څه کړئ او دلته دا 0 چې کومه ده 0 د بتاسو مارک کړئ بالکل دا ټیک مارک کړئ. ټیک شو. کوم چې دلته 0 تاسو ته په نظر باندې راځي کنه 0 نیټ فورس بالکل دا بتاسو هم داسې مارک کړئ. ټیک ده. خاجي راځو بل MCQ دا. ټیک شو. دا بزو میټاو کوم خوشمو ده. ها راځو دلته چې کوم سره 5 نمبر MCQ ده چې د فرست کنډیشن اف ایکویلیبریم measures no change in first condition. Summation of whole forces will be equal to 0. First condition देखा ना. It means that I can write that first condition हमारा ऐसा हुई. First condition यो मिनट हाँ. First
condition of equilibrium. ठिक छ तاسو به زما په خط باندې پوهیږئ کنه equilibrium ما د summation of whole forces will be equal to 0. نو کچری فورس خبره ده کنه فورس په باډي کې translatory motion پیدا کوي so definitely the summation of whole force is equal to 0 so there will be no translatory motion. کچری summation of torques ونه د بیا second condition کې راځي او د دې مطلب بیا دا شو چې دلته په باډي کې به rotational motion پیدا کوي. نو first condition اصل کې تاسو څه شي چې کوم rotational motion دی د باډي ټیک شو rotational motion دی تاسو ته دغه په باره کې دا څه کې دا خبره کوي ټیک شو translatory motion نو دلته څه شي دی چې the first condition of equilibrium the first condition of equilibrium څه شي دا translatory motion دی کوم motion دی translatory motion دی چې کوم تاسو ته په نظر باندې راځي اوکې نو دا چې کوم a نمبر اپشن دی دا ټیک دی ټیک شو نه دا چې تاسو په دې باندې پوه شوي په دې کې بس پرابلم درته نه ټیک ده خجی څه شي translatory motion اوکې a force of 50 newton applied to open a door distance څومره دی 0.3 meter ګوره ډایرکټ ډیټا کلیکټ کو صحیح ده ډایرکټ چې کومه ډیټا اخلو چې څه مسله مونږ ته رانشي څومره دی فورس څومره دی فورس مونږ سره دی تقریبا فورس مونږ سره دی 50 نیوټن څومره دی 50 نیوټن دی ټیک شو او ډیسټنس ما څومره ده 0.3 میټر ده ډیسټنس څومره دی 0.3 میټر نو ما تاسو وایو په دې ځای کې چې ډیسټنس 0.3 میټر ده the torque produce about hangs ټیک شو چې کومه ټارک پیدا کیږي څه معلوم کا ټارک اوکې ټارک از unknown to us ورون ټارک فارمولا چې ټا از equal to r cross f یاد درته کنه r cross f دا فارمولا ده so just put the values اوکې نو چې زه values put کما چې ټا از equal to r دا سره څومره ده 0.3 ده ټیک شو فورس سره څومره ده 50 ده ټیک ده دلته وګوره چې ټارک از equal to 3 divided by 10 لیکل شم کنه دلته وګوره 50 فوټ کنه 10 کم 10 10 5 50 اوکې سو ټارک از equal to 5 تنه 15 نیوټن میټر ګورې تاسو چرته 15 نیوټن میټر پکې شته یا نشته ټیک ده راځو سوري راځو دلته چې کومه ده ګورو چې موږ سره 15 نیوټن میټر شته بالکل شته الریډي په سکرین باندې تاسو ته په نظر باندې راځي چې کوم ام سی کیوز نمبر 6 ده دلته 15 نیوټن میټر دا اپشن ټیک دی اوکې دا هله د تاسو هم دغه شان کړئ سم مسله و بده کې ینه دا کوم چې تاسو ته په سکرین باندې کوم کیلکولیشن ښکاري نو دا شان به تاسو کړئ ټیک دا سم مسله خو پکې بنې ده اوسه پورې اچھا راځو دلته چې کوم مسره F12 دی او F21 دی are gravitational forces exerted by two bodies of masses 3 kilogram and 5 kilogram ګوره دې باندې ګوره ځان پوه کوي دا ګوره ډېر انتهایی ډېر اهم یو کنسپچوال انتهایی زبردست ام سی کیو دی ګوره دوه جسمونه دي ګوره یو جسم ما سره لیټ سپوز دا دی بل جسم ما سره دا دی ټیک شو دا ما سره لیټ سپوز چې دا ما سره 1 نمبر دی دا ما سره 2 نمبر دی ټیک شو دا چې په دې باندې کوم فورس لګي زم چې لکه دې ځلې کله شم چې F12 ټیک شو او دا چې په دې باندې کوم فورس لګي زغه ته ولې دا ما سره F21 دی ټیک شو F21 دی نو موږ څه ویلو چې کچری تاسو الریډي دا دغه زده کړئ نو موږ څه چې لکه دا ما سره لیټ سپوز شو اکشن شو او دا ما سره چې دا ما سره ریاکشن شو ټیک شو کنه اکشن دی بل ریاکشن نو اکشن او ریاکشن به په خپل منځ کې سیدا به برابرۍ او خو صرف په ډایرکشن کې به سیدا به اپوزیټي اوکې دا ډایرکشن کې به سیدا به اپوزیټي نو کله تاسو سوچ وکړئ ما تاسو دلته مثال درکړو چې لیټ سپوز وایم چې لکه دا ما سره زمکه ده چې دا ما سره ارت دی ارت او دا ما سره چې دی مون دی نو خامخه د مون ماس خو د ارت نه کم دی کنه نو چې څومره فورس د ارت په دی مون باندې لګي نو دومره فورس به دا مون په دی ارت باندې لګي اوس ریزن څه دی چې تاسو نیوټن لا یونیورسل ګریویټیشن کې ویلیو چې F is equal to G mass of earth mass of the moon divided by r radius of the earth square نو ګوره دا چې کوم ګریویټیشنل فورس دی دا خپل ځان ایڈجسټ کوي چې کله دا ریډیس سیوا کیږي نو فورس کمیږي خبر باندې پوه شئ فورس کمیږي نو سیمپل کدل ته تاسو سیمیټری ته ګورئ نو ګریویټیشنل فورس بالکل دواړه
چې کومه جسمونه دي کچره دي ماس از ډیفرنٹ هم دي نو د دې ګریویټیشنل فورس او د دې سیمیټری د برابرولو لپاره دا په خپل منځ کې سکی فاصله به سیوا کوي نو دلته پکار دا چې تاسو دا اپشن ټیک کړئ چې څومره فورس اف دا فورس په د 1 د وجه نه په 2 لګي دومره فورس د 2 د وجه نه په 1 باندې لګي نو دلته تاسو لسه لیکل شي چې کنسپټ دلته په دې MCQs کې چې کوم تاسو درکړی دی آسان F12 will be equal to F21 خبر باندې پوه شئ کنه چې څومره فورس دا یکم نمبر جسم په دوکم نمبر لګي دومره دوکم نمبر جسم په یکم نمبر باندې لګي اوکې تاسو لسه ویلای شي ټیک ده کنه هله چې پوه شئ په دې باندې څه مشکل بدلته یې نه او تاسو به څه کړو می نو دلته تاسو ګورئ چې کوم ځکه تاسو سره د ښکاری ګورئ دی دا د ښکاری ټیک شو بالکل نیگیټیو ساين دی وکړل سو تاسو نیگیټیو ساين دلته ضرور وکړئ ټیک ده نو دا چې کوم اپشن دی سی نمبر اپشن پدې کې کریکټ اپشن دی اوکې هله دا چې پوه شئ به ٹھیک ده بیٹا وګم کنه بالکل دي تاسو سره نوٹ کړئ کوم ځای کې مسئله پوښتنه ضرور وکړئ ٹھیک ده the component of force perpendicular to displacement does دا خو آسان خبره چې ورور فورس او ډیسپلیسمنت دی دا یو بل د پرپینډیکولر دی لکه مثال په در باندې کوم چې دلته ما سره دا چې کومه دا ما سره لیټ سپوز ډیسپلیسمنت شو دا ما سره چې دا ما سره فورس بل د پرپینډیکولر دی کنه چې دی پرپینډیکولر دی نو زه څه کولای شم ورور سره دلته ورته چې لکه انګل ما 2 ډیګري جوړیږي 90 ډیګري جوړیږي نو دا ورک ډن خبره کړې ده چې ورک ډن خبره کړې تاسو په چې W = Fs cos of theta نو کچره زه دلته پوت کوم چې W = Fs cos theta ما سره چې 90 ډیګري ده کنه 90 ډیګري ټیک شو ساری دا مال غلط ولیکو نو څه شری cos 90 ډیګري ده ټیک شو W = Fs په خپل ځای cos 90 سره 0 ډیګري برابر 0 برابر ده ټیک شو نو W = 0 جول ورنه به تاسو سره برابرۍ د 0 جول به برابرۍ نو کچره دلته تاسو ګورئ چې لکه د فورس او د دغه چې کومه ډیسپلیسمنت چې کومه کمپوننت دي دا یو بل سری دا یو بل پرپینډیکولر دي نو پازیټیو ورک ډن نیگیټیو ورک ډن پازیټیو 0 ورک دا چې کومه د اپشن دا بالکل ټیک اپشن دی 0 ورک ډن اوکې دام غلط دی دام غلط دی دام غلط دی ټیک شو نو دلته چې کومه کریکټ اپشن دی چې دغه 0 ورک ډن ځکه چې د فورس او د ډیسپلیسمنت په منځ کې انګل 2 ډیګري جوړیږي 90 ډیګري جوړیږي ټیک شو نو تاسو به دا هم دغه شان کړئ هله د دغه شان به تاسو دا کړئ ټیک ده خاجي راځو بل چې موږ سره MCQ دی چې د انرژي کنزیومډ بای 100 واټ بلب ان 20 hours ټیک شو څومره انرژي چې کومه دا کنزیوم کوي 100 واټ بلب دی 100 واټ بلب دی او د 20 غنټو لپاره دا لګي سو پاور از गिवन ټو یو پاور از هاو مچ پاور از هاو مچ 100 واټ ټیک شو ټایم څومره دی د 20 اورز لپاره دا لګیدل ټیک شو 20 اورز لپاره نو څومره انرژي کنزیوم کوي دا انرژي تاسو معلوم کړئ already تاسو ته پته ده چې تاسو دا کیلکولیشن کړئ چې E = power divided by time خبر باندې پوه شئ سوري دا څه نه دی ښه درسي نه دی څه نه دی دا د چې P = A divided by T ورک ډن پر ټایم ورک اصل کې انرژي ده کنه نو کچره د دې نه زده انرژي ویلی راو باسه ما انرژي = PT انرژي = what PT اوکې دا نو کله تاسو ګورئ نو پاور ته درکړی دی چې دا 100 واټ دی ټایم ته درکړی دی دا 20 اورز هو دا 100 واټ به مونږ څه تاړو کیلو واټ ته اړو ځکه چې د انرژي چې کوم یونټ دی الریډي هغه کیلو واټ اور دی اوکې سو دا راځو دا کیلو واټ تاړو نو دا 100 واټ په څه باندې ډیوایډ کوم دا 100 واټ چې ځکه په 1000 باندې ډیوایډ کوم دا ماده څه ته وړي کیلو واټ ته وړي نو 2 صفرونه سره کټ کا نو ما سره څه پاتې شو 1 over 10 پاتې شو نو دا نه ما سره 0.1 کیلو واټ سره 0.1 کیلو واټ چې کومه دا ما سره راغی اوکې دا اوس په سمپل دي چلو کوم چې دا کوم ویلیوز دا ویلیو او دا چې کوم ویلیو دا بزد دی چې کوم ریلیشن دی الریډي دی کې به پټ کوم ایکویشن دی کې به سکم پټ به کوم سو پاور تاسو سره څومره راغی E = پاور تاسو سره 0.1 او ټایم تاسو سره څومره دی 20 اورز دی ټیک شو نو د سمپلیفیکیشن لپاره آسان کار دی چې ورور دا 1/10 شو د پوینټ په ځای 1 او یو انسد نو د په 0 ولګوي او دلته شو 20 په خپل 10 کم 10 او 10 تونه 20 او 2 کم 2 اوکې نو 2 کیلو واټ اور دومره انرژي چې کومه سره دی کنزیوم کړو نو ګورو چې موږ سره 2 شته کنيشته
ټیک ده. هیله ده چې په دې باندې به تاسو پوه شوي سکرین شاټ دی والي کوم ځای کې مسلې په کمنټ سیکشن کې ضرور تاسو پوښتنه وکړئ. اوکې ده. نو دلته وګورو چې آیا موږ سره 2 کیلو واټ اور شته او که نشته. نو 2 کیلو واټ اور تاسو سره بی نمبر آپشن بالکل ده شته. تاسو چې کومه په نظر باندې راځي دا غلط شو دا غلط شو او دا غلط شو. ټیک شو. 2 کیلو واټ اور چې کومه ده تاسو سره کریکټ آپشن ده. ټیک شو. نو ټینشن باندې کوي. ګور رجسټریشن کولاو دی. رجسټریشن به ان شاء الله اوس بیا سٹارټ کیږي د خیره په نیو کلاسز کې چې کوم زموږ سمر بیچ دی. نو څومره سټوډنټس چې انټرېسټډ دي خامخا تاسو راشئ دغه کلاسز موږ سره اټینډ کړئ. په سیکنډ ټایم کې دا اټینډ کړئ دا به د 2 بجو نه پس تقریبا 2 غنټې یا 2.5 غنټې به زموږ په اکیډمي کې او په دې کې به سپیشلی میث فزکس او ورسره بایو کیمستري او د دې نه علاوه انګلیش کورس موږ هم کوشش کوو چې انګلیش کورس موږ تاسو لپاره شروع کوو ځکه چې د ریټ ډیماند انتهایی زیات دی. سو ډیفینیټلی مونږه انتهایی قابل یو ټیلنټډ ټیچر سره خبره کړې ده. نو چې څومره انټرېسټډ کینډیډیټس دي ضرور تاسو راشئ او په سیکنډ ټایم کې مونږ ضرور جوائن کړئ. اوکې ښه جی. راځو چې کوم سره بل ام سی کیو دی چې د پریشر exerted by the liquid at a point depends on liquid density only, depth below the surface, depth below top surface only, both density and depth. نو ګوره دلته both density and depth د ځکه چې لیکوډ پریشر الریډي تاسو ویلې دی دغه چې کوم ریلیشن د تاسو پروف کړی دی چې P is equal to رو جی H. نو رو اصل کې څه ده ډنسټي ده او H کوم ده هایټ ده. نو دلته چې کوم کریکټ اپشن ده په کار ده چې دا both density and depth دا دلته راشي ځکه چې لیکوډ پریشر اصل کې ډیپند په څه باندې کوي د ډنسټي اف فلوید باندې as well as height and depth of the fluid. اوکې او دا تاسو الریډي ویلي چې لیټ سپوز کچې زم چې لکه دا ما سره یو بیکر دی او په دې کې چې کوم ما سره لیکوډ پروت دی څه پروت دی لیکوډ پروت دی. ټیک شو کنه لیکوډ پروت دی. ټیک شو دا چې دا لیکوډ دی. ټیک دا لیکوډ دی او دلته چې کوم ما سره ز درې سپاټس اخلم لیټ سپوز یو سی کما سره دلته پراته ده یو سی کما سره دلته پراته ده یو ما سره دلته پراته ده. اوکې دا نو کچې دلته ورکوم چې دا ما سره پوینټ A شو دا ما سره B شو دا ما سره C شو. نو په کوم ځای باندې به لیکوډ پریشر د ټولو نه سیوای په دې C نمبر ځکه چې دا ټولو نه په کوم ځای باندې دی د ټولو نه په گہرای باندې دی د ټولو نه یخته دی مطلب دا. او کچې دا څه وکم چې لیټ سپوز چې دلته ما هول وکړو دلته مې وکړو او دلته مې وکړو او بیا د چلو کما زم چې د دلته د لاست ون چې کوم هول دی نه به په زیات رفتار سره زی د دینه به لږ په کم رفتار سره دینه به بیخي په کم سپیډ سره زی. اوکې دا نو دلته کچې تاسو ګورئ لیکوډ پریشر نو دلته ټولو نه سیوا دی چې سیوا دی مطلب دا چې څومره دا هایټ ته لاندې راځي اټ مینز دیټ چې liquid pressure will get increases. When the liquid pressure is get increases, so definitely we can say that چې دا ډیپند کوي په ډیپث باندې as well as density باندې. د خبر باندې پوه شئ کنه density باندې. نو دلته دوه خبرې دلته انکلود کېده په دې کې لازم دي پکار دي. نو زما چې کومه دغه د خو دی چې دلته پکار دي چې both density and depth. اوکې دا دوه پکار دي. دا اپشن ما سره کریکټ اپشن پکار دی. ټیک شو. ها اوس د دې نه علاوه چې موږ سره کومه بل 11 نمبر ام سی کیو دی چې د پراپرټي اف مټیریل that changes uniformly with changes in temperature is called. تاسو الریډي ترمامیټریک پراپرټي ویلې ده په فزکس کې دا چپټ تاسو کړی دی او تاسو ته مې چې ترمامیټریک پراپرټي د میټر یو د سټیټ تاسو خپل ذهن تراولي چې کله موږ د هغې ټمپریچر زیاتو نو هغه کې یونیفارملی هغه ایکسپینډ کیږي خو چې کله ټمپریچر موږ کمو نو هغه یونیفارملی کنټریکټ کیږي. لکه تاسو د الکوهل مثال والی تاسو د مرکری مثال والی نو دې موږ څه ویل شو ترمامیټریک پراپرټي اف میټر چې د میټر کومه پراپرټي ده ترمامیټریک پراپرټي اف میټر او دا تاسو په چې کومه ترمامیټر تاسو ویلې ده پاره کې تاسو د دې کې چې هغه کومه مرکری استعمالي یا الکوهل کومه استعمالي کې سو ډیفینیټلی دا چې کومه سټیټس اف میټر دی اصل کې د تسوي د میټر دی پراپرټي ته ترمامیټریک پراپرټي نو هله د تاسو به د دغه شان لیکلای. ٹھیک ده خجی راشه 12 نمبر چې کوم ام سی کیو د موږ سره چې the poorest conductor of heat
among the following. ګوره دا ټول هغه ام سی کیوز دي چې کومه موږ تاسو له پکېټ کې راوستي دي. د دې کنسپټ چې کومه دی الریډي هغه ځینې به تاسو ګین کړي کچري په شرط دی چې تاسو هغه ټیسټونه سیریس اخیستي اله. نو دلته چې کومه د پوتنشل د پورست کنډکټر of heat among the following is دا کومه چې لاندې کومه elements تاسو ته ګیون دي په دې کې د ټولو نه پورست کنډکټر کومه یو دی. تاسو کته شي آیرن درکړه دی، برایس درکړه دی، الومینیم درکړه دی، واټر. نو دا میټل له دا میټل نه دی. د دې specific heat capacity د ټولو نه زیاته ده. It means that this is the poorest conductor of heat as compared to the rest the others given in this MCQs. Okay, this MCQ. Okay, so water is what? This is the poorest conductor. So definitely تاسو به دا ټیک کړئ. ټیک ده. نو دا چې کومه د نن د نهم کلاس چې کوم پرچا وه په هغې کې چې کوم MCQs راغلي وه الریډي تاسو ډسکس کړو. زه کوشش دا کوم چې ډسکرپټیو پارټ هم تاسو له تیار کړم. نو په دې کې چې کومه تاسو ته زده کړه شوې ده څومره تاسو نه څه کوتاهیانې شوي دي نو یاد وساتئ ما درته ویلي دي چې تر څو پورې تاسو خپل دا نظام او بیا سپیشلی خپل د دماغو نظام تاسو نه بدل کړی نو هیڅ قسمه چینجز په تاسو کې نشي راتلی. دا به یو بس داسې سیسټم یې وګڼئ چې دا ستاسو ډیلی روټین داسې دی چې وروره په لاس کې تا سره یا رجسټر در سره یا کتاب در سره یا نه در سره خو د کور نه راوځئ کالج ته راشئ او کالج کې یا سکول ته راشي او په سکول کې کلاس په بېغمۍ کې ولې اړو په هغې باندې پوه نه شي او بیا واپس کور ته ځي. نو یاد وساتئ چې د دې چې کومه دې ته زه وایم چې دا ټایم زیاده قطعا داسې به نه کوئ. د څه ګیننګ دپاره د څه کنسپټس ګین کولو دپاره په کار دا چې تاسو د خپل استاذ نه کار واخلئ. تاسو ډیفینټلی دغې نه کوېشنز وکئ او بل دا چې کم ځای کې یاد وساتئ چې کوم ځای کې تاسو ته اپرچونیټي میلاویږي چې د څه نه څه زده کړې موقع تاسو ته میلاویږي نو هغه قطعا مزه یې کوئ. نو انشاءالله زموږ په اکیډمي کې چې کومه نیو رجسټریشنز دي ډېر ژر به موږ دا اناونس کوو. دا به سټارټ کېږي د خیره سره. نو که چېرې تاسو کې څوک دا شوق کوي چې د نهم نه اوس لسم ته شوي دي او د لسم کورس په ایډوانس کې کول غواړي سو ډیفینټلی یو آر موسټ ویلکم. اوکې او د دې نه علاوه چې کومه 8th کلاس والا سټوډنټس دی یا نیو پروموټډ ټو 9 دی سو ډیفینټلی موږ دغه لپاره کورس لانچ کوو د خیره سره. نو مطلب دا چې د میټریک لیول کورس الریډي داسې وګڼئ چې دا مونږ ډېر زر به انشاءالله په دې باندې کار شروع کوو. نو تاسو ټولو ته تر د اوس نه دا وایم چې خپل ځان مینټلی بالکل ځان ریډي کړئ د دې کلاسز اخیستو ته. اکیډمۍ ته راشئ په هغه ځای کې فزیکلی دا کلاسز واخلئ. کوم ځای کې څه مسلې نو پکار ده چې دا مسلې موږ د یو بل سره ډسکس کړو او بل چې د غلطیانو کولو نه تاسو قطعا هېرېږئ مو. ګوره غلطي هر سړی نه کېږي. غلطي د یو لیکچرر نه هم کېږي، غلطي د یو ساینټسټ نه هم کېږي، غلطي د یو پروفیسر نه هم کېږي. نو پکار ده چې کومه غلطي ته وکړي د غلطۍ نه زده کړه وکړي. نو د غلطیانې کاونټ کول بالکل دا تاسو خپل کمزوري مه ګڼئ. دا تاسو یو طاقت جوړیږي په شرط د دې چې تاسو دا خپل طاقت وګرځوئ. اوکې نو پرایم کیریر کوچنګ اکیډمي د 13 کالونه په شرنګل کې خپل خدمات سره انجام کوي. د خپل سټوډنټ سره کومک کوي او په بھرپور انداز کې دغه ملاتړ کوي. ټیک ټاک هغه سره چې کومه په هر میدان کې ولاړه ده او دنیا کې سټوډنټ یې فارغ کړي هم دي. نو نورم چې څوک انټرسټډ دي سو موسټ ویلکم. رجسټریشنز چې کلم سٹارټ شي ضرور تاسو زموږ آفیس وزټ کړئ. مونږ نمبر په دې سکرین باندې ورکو په دې باندې کانټیکټ وکړئ او ضرور راشئ. تھینک یو سو مچ.